د اولاد په حقوقو باندې زه دوه درې خبرې عرض کوما، ډېر تقریر نه کوما، خو یو عرض لرما عرض مې دا دی چې د اولاد په حقوقو باندې چې کوم مسائل بیانېږي، کم احکام بیانېږي چې زمونږ دا مسلمانان رونه واوري، ځکه علما په دې خبرو باندې پوه دي او صرف اورېدلم کمال نه دی چې دا مسائل واورئ، دا زده کئ، دا په ځان کې عملي راولو او دا مسائل خپلو کلو ګاونډیانو ته ورسوئ. زما عزتمندو، دین اسلام ډېر بهترین دین دی. ان دین عند الله الاسلام، حق دین هغه دین اسلام دی. کنن سبا یهود را پاسی دعوه د حقانیت کوي، دا په باطله باندې دي. که عیسایان را پاسی دعوه د حقانیت کوي، دا په باطله باندې دي. که هندو مت را پاسی دعوه د حقانیت کوي، دا په باطله باندې دي. بهر کیف که هر څومره ادیان باطله دي، دعوه د حقانیت کوي، دا په باطله باندې دي. چې حق دین دی، راجح دین دی، حنیفان دی، هغه دین اسلام دی. او وجه صدا دین اسلام دومره بهترین دین دی چې څو پورې محبوب علیه الصلاۃ والسلام مبارک اعلان د نبوت نه دی کړی. جاہلیت زمانہ کې څه طریقه وا؟ جاہلیت زمانہ کې دا طریقه وا چې کله به یو ماشوم پیدا شو، جاہلیت زمانه دا طریقه وا چې کله به ماشوم پیدا شو نو هغې باندې بیا یو ګډ بیا ذبح کو او د هغې مذبوحې دغه ګډ وینه بیا راواخستله او د ماشوم په سر او په تندي باندې بیا هغه اینه اچوله. حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ دا قول را نقل کړی په مشکات شریف کې. جاہلیت کې دا طریقه وا، ماشوم په پیدا شو، الله به ولا بچی ورکړه، دوی به څه وکړل؟ ګډ بیا ذبح که، د هغې وینه بیا راواخستله، دغه پاک ماشوم هغه لوی نعمت شکریه بیا نه ادا کوله، ناشکري بیا کوله، د هغې ماشوم په سر باندې بیا د هغه ګډ وینه اچوله. حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ فرمایي دین اسلام تعلیم ورکوي، د اولاد حق بیانوي. وی چې کله دین اسلام راغی، دین اسلام راله تعلیم راکه، تعلیم دا راکه چې کله ماشوم پیدا شي یوم السابع په اومه ورځ باندې موږ به ګډ بم ذبح که، ګډ بم ذبح که او بیا بم چې کله ګډ ذبح که هغه بم په خلکو باندې وخوړلو، تقسیم بم که. په اومه ورځ باندې به موږ د ماشوم چې کوم دی سر به مله هغه ورخیالو، سر به مله چې کوم دی حلق به مله وکه او بیا به د زعفران بهترینه خوشبویي راواخستله او ماشوم سر به په هغې باندې وینځلو. زما عزتمندو، حق معلوم شولو چې کله ماشوم پیدا شي اومه ورځ باندې به عقیقه کېږي. عقیقه څه ته ویلی کېږي؟ که ماشوم هلک پیدا شي په اومه ورځ باندې به دوه ګډان یا دو وزې به ذبح شي، خو چې قرباني پې کېږي د قربانۍ احکام په دې باندې هم لاګو کېږي. هغه به ذبح شي، هغه به په فقیرانو او په خپلوانو باندې به تقسیم کړلی شي او دې سره سره به په اومه ورځ باندې به چې کوم سر باندې کوم ویښتان کوم ویښته دي هغې حلق به وکړلی شي، هغه به ورخیالی شي او د هغې مطابق به ته صدقه او خیرات د الله په نوم باندې ورکې. او زما عزتمندو، بل د ماشوم دپاره چې په پلار په مور باندې کم حق دی چې کله ماشوم پیدا شي په ښي خوا کې اذان دی، په ګس کې قامت دی. مشکا شریف په صفحه نمبر 363 باندې په حاشیه نمبر 4 کې دا واقعه دا قول را نقل کړی دی چې د هغې لپاره سنت طریقه دا ده چې کله ماشوم پیدا شي
په اومه ورځ باندې با یا چې کوم دی ماشوم کله پیدا شي خیغه کې اذان دی په ګس کې قامت دی او عمر ابن عبدالعزیز هم دا طریقه وا چې کوم ته عمر ثانی ویل کېږي عمر ابن عبدالعزیز به دا طریقه وا چې کله ماشوم پیدا شو نو په خیغه کې بیا اذان کاوه او په ګس کې بیا ولا قامت کاوه که ماشوم به او که ماشومه به وا او بل دا اولاد حق دا دی چې د ماشوم یا د ماشومې په اومه ورځ باندې به عقیقه کېږي بیا زما عزتمندو بل په والدینو باندې حق څه دی چې کله ماشوم پیدا شي والدینو باندې حق دا دی چې ماشوم باندې به بهترین نوم وږدي بهترین نوم به وږدي د جاهلیت نومونه پې نږدي چې عبداللیل عبدالنهار یا بل نوم پې کېږدي طریقه دا ده چې کله ماشوم پیدا شي په هغې باندې بهترین نوم کېښودلی شي خو زما عزتمند دا به یاد ساتئ بهترین نوم څه دی یا چې کوم احادیثو کې راغلی دی عبدالله راغلی دی عبدالرحمن راغلی دی یا دې سره سره داسې نوم پې کېږده چې په هغې کې نوم د محمد صلی الله علیه وسلم راځي داسې نوم پې کېږده ځکه په شفا شریف کې قاضي عیاض را نقل کړي دي وی چې کله قیامت ورشي نو زما عزتمند دا یاد ساتئ قیامت ډېره سخته ورځ ده قیامت ډېره سخته ورځ ده ځکه د انمر بر ښکته را ټیټ شوی وي خپل ځای بیا پرېښوستی وي د انمر چې کوم حرارت دی کم ګرمایش دی دا به زیات شوی وي قیامت په سخته ورځ باندې به آواز وشي نادا منادین یو आवाज کوونکی به आवाज وکي आवाज به څه आवाज کوي دا خبره واورئ आवाज به دا وکي چې چا نوم محمد وي چې چا په نوم کې محمد راځي والدینو پې داسې نوم ایښی رشته دارو پې داسې نوم ایښی چې هغه نوم د محمد وي قاضي عیاض په شفا کې لیکلی دي چې قیامت په ورځ باندې به आवाज وشي چې دغه کس په جهنم ته نه داخلېږي اعلان به دا وشي چې دا معصوم او دا انسان د جنت ته داخل شي نو زما عزتمندو د اولاد یو حق بلدام دی چې کله په اولاد باندې نوم دی بهترین نوم پې کېږده چې هغې کې نوم د محمد راځي عبدالله عبدالرحمن نوم پې کېږده یو په والدینو باندې د خپل اولاد دا حق دی په همدغه مضمون باندې خو ډېر زیات واقعات راغلي دي چې د نوم د محمد څومره کمال دی خو دا مولوي صاحب مبارک داسې نه چې نیمایي کې میراکوس کې او د هر سرانه په ځای باندې پاتې شي خو مولوي صاحب نه دا اجازت غواړم چې دا یو بل د انوار محمدیه یو قول زه به ذکر کما انوار محمدیه کې صاحب د انوار محمدیه فرمایي چې کله قیامت ورشي نو قیامت په ورځ باندې با دوه کسان به داسې وي چې ډېر زیات ګناهونه بیا کړي ګناهونه بیا زیات کړي دوی بارے کې به دا فیصله وشي چې دا جنت ته روان کړي او جنت ته داخل کړي بیا دغه دوه کسان به الله په دربار کې عرض وکړي الہ العالمین موږ خو داسې نیک اعمال نه دي کړي نم ډېر منځونه کړي دي نم ډېرې روژې نیولې دي موږ خو ډېر عبادتونه نه دي کړي څه وجه ده چې زموږ باره کې فیصله د جنت وشوله د رب العالمین د طرف نه به ورته خطاب وشي چې صحیح د نیک اعمال هم ډېر نه دي کړي خو تاسو چې کوم نوم دی تاسو باندې زما د محبوب نوم ایښودی شوی دی تاسو په نامه کې نوم د محمد راځي او چې چا په نوم کې نوم د محمد راځي هغه د جهنم اورې نشي سوځولی هغه به جنت ته داخلیږي نو زما عزتمندو په والدینو باندې د اولاد یو دا حق دی چې دوی به په خپلو بچو باندې نوم بهترین نوم وږدي د جاهلیت نومونه پې نږدي نو اول دا حق شو چې کله معصوم پیدا شي خیغه کې اذان په ګس کې قامت بل حق دا دی چې هغه په اومه ورځ باندې عقیقه کول او دې سره سره چې کوم دی نوم به بهترین نوم کېښودلی شي بیا زما عزتمندو
بل په والدینو باندې دا حق دی چې خپلو بچو باندې به شفقت کوي، د هغوی سره به محبت به کوي، خو محبت سره سره ادب به متخایي. اولاد باندې بې ځایه سختی نه کوي، محبت به هم سره کوي، شفقت به هم پې کوي، خو شفقت سره سره ادب به متخایي. ځکه محبوب علیه السلام مبارک نمسیو امام حسن امام حسین رضی الله تعالی عنہما، یو ورځ محبوب علیه السلام مبارک خپل اولاد سره د خپل نمسو سره ډېر محبت کوي. یو کس راغی، صحابي راغی، عرض کوي یا رسول الله، اے دا الله رسوله ما خو لس زامن دي، ما خو لس زامن دي، خو زه خو د هغې سره دومره زیات محبت نه کوم. محبوب ته وفرمایل چې نه داسې مه وایه، دا چې کوم دی د شفقت ځای دی، دا د محبت ځای دی. وی فرمایل لیس منا من لم يرحم صغیرنا ولم يعقر کبیرنا. محبوب فرمایل لیس منا، دا زمانه نه دی، زما امتی نشي کېدی. تعزیرا دا حکم که من لم يرحم صغیرنا، چا چې رحم نه کوي په ماشومانو باندې، ولم يعقر کبیرنا، او چا د مشرانو هغه عزت او ادب ونه که. زما عزتمندو، که تاسو دې حدیث ته سوچ وکړه، په دې یو حدیث کې څومره لوی تعلیم موجود دی، ماشومانو خیال هم ساتلی دی، په دې حدیث کې د مشرانو خیال هم ساتلی دی. محبوب فرمایل چې کوم مشر په کشر باندې رحم نه که، دام زمانه نه دی، او چې کومو کشرانو د مشرانو ادب ونه که، دام زمانه نه دی. بیان ورکه، تعلیم ورکه چې ماشومانو سره به محبت هم کوئ، هغوی باندې به شفقت هم کوئ، او ماشوم او کشانو ته تعلیم ورکه چې دا به د خپلو مشرانو ادب او احترام به کوي. خو زما عزتمندو، ما یو خبره عرض کړله چې د خپل اولاد سره محبت هم کول پکار دی. محبت سره سره چې کوم دی، دوی ته ادب هم ښودل پکار دی. وجہ صدا قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا. الله فرمایي اے مومنانو، اے مسلمانانو، اے د ایمان خاوندانو، قوا انفسکم واهلیکم نارا. الله فرمایي خپل ځانونه د جهنم نه بچ کړئ، واهلیکم نارا، خپل اهل، خپل خاندان، خپل بچی هم د جهنم د اور نه بچ کړئ. زما عزتمندو، رب کریم په قرآن کریم کې وفرمایل چې اے مومنانو، خپل ځانونه هم د جهنم د اور نه بچ کړئ، خپل اولاد هم د جهنم د اور نه بچ کړئ، اهل عیال هم د جهنم د اور نه بچ کړئ. حضرت علی کرم الله وجهه آیات کریمه تفسیر کوي چې د آیات کریمه مطلب څه دی، آیات کریمه غرض څه دی، جهنم نه انسان په څه باندې بچیږي. فرمایي وعلموهم وعدبوهم، خپل اولاد ته دوه څیزونه وښایئ، دوه څیزونه خپل اولاد ته وښایئ. وعلموهم، یو خپل اولاد ته علم وښایئ، وعدبوهم، دوی خپل اولاد ته ادب وښایئ. زما عزتمندو، حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل خپل اولاد ته دوه څیزونه وښایئ، یو خپل اولاد ته علم وښایئ، بل خپل اولاد ته ادب وښایئ. ځکه که علم وي ادب نه وي، دغه علم فایده نه ورکوي، دا علم بې فایدې دی، دا سبب د وزر دی، دا سبب د بوج دی. شیطان لوی عالم و چې ادب یې نه کاوه، د رب العالمین حکم یې ونه مانه، علم ولا فایده ورنه کړله. نو پته ولګېدله چې دلته اجتماع د دواړو ضرور ده، علم به هم زده کوي او د علم سره سره به ادب به هم زده کوي. فرمایي وعلموهم وعدبوهم، علم هم خپل اولاد ته وښایئ، د علم سره سره ادب هم خپل اولاد ته وښایئ. الحمدلله دا جامعه، دا مدرسه، دا د هغه خلکو ده، د هغه علماء او مشایخو ده چې دوی په هر یو حال کې که د رب العالمین خبره راشي ادب نه کار اخلي،
کدا رسول الله خبر راشي د ختم نبوت خبر راشي د شان د مصطفی خبر راشي ادب نه کار اخلي کدین اسلام نه خبر راشي ادب نه کار اخلي غرض می دادای چې دا مدرسه د دې مدرسې علما د دې مدرسې مقتدیان د دې مدرسې مشایخ دا هغه خلک دي چې دوی کار د ادب دی ادب نه کار اخلي د مشانو ادب کوي د رب العالمین ادب کوي د رسول الله ادب کوي حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل چې جهنم نه انسان بچیږي په داسې علم باندې بچیږي چې هغه علم سره ادب موجود وي الحمدلله نن په دې مدرسه کې ډېرو قاریانو صاحبانو حفظ کړی دی الحمدلله دوی د قرآن علم حاصل کا الحمدلله د علم سره سره که زه ګورم نو هغوی نه تقاضا هغوی چې کوم کارونه کوي دا د ادب والا دي دواړه څیزونه پکې موجود دي آیات کریمه د مصداق نه دا پته لګي چې الحمدلله دا هغه خلک دي چې د جهنم د اور نه په امان کې دي ځکه حضرت علی کرم الله وجهه فرمایل وعلموهم وادبوهم تاسو خپل اولاد ته علم وښایئ وادبوهم خپل اولاد ته ادب وښایئ او زما عزتمندو ادب متعلق سره راځي با ادب با مراد بے ادب بے مراد چې با ادب وي د ادب والی هغه مراد ته رسېدی شي هغه مقصود حاصلولی شي هغه د مقصود چې کومې پایې دي هغه سر ته رسولی شي بے ادب بے مراد چې کوم بے ادب وي نو هغه خپل مقصد ته نشي رسېدلی نو خپل بچو ته علم هم وښایئ د علم سره سره ادب هم ورته وښایئ او زما عزتمندو بل د اولاد لپاره په والدینو باندې څه حق دی چې والدین به د خپل اولاد ښه تربیت کوي تربیت خیال بیا ساتي لکه زما عزتمندو نن سبا دور دا د فتنو دور دی دا د شرور دور دی دا د فیسبوک دور دی دا د میډیا دور دی که کومو والدینو په خپلو بچو دیکبحال ونه که د هغوی خیال یې ونه ساته بچی به په بل طرف باندې روان وي والدینو باندې حق دا دی د خپل اولاد چې د خپل بچی به ښه تربیت کوي تربیت خیال بیا ساتي ځکه زما عزتمندو نن سبا وخت دا د فتنو دور دی دا د شرورو دور دی او په دې دور کې لویه فتنه څه شی دی په دې دور کې لویه فتنه کومه اوسیز دی دا یا ساتي لویه فتنه دا فتنه د قیدیانیت ته چې دا یو لویه فتنه راوچته شوې ده او دا یا ساتي دا څنګه فتنه ده دا هغه فتنه ده چې دا د محبوب د ختم نبوت نه منکر دي زما او ستا محبوب خاتم النبیین دا نه مني او چې څوک د ختم نبوت نه منکر دي هغه کافر دی داسې کافر دی چې چا په دې کفر کې شک وکړه هغه هم کافر کېږي نن سبا دور د فتنو دور دی او په دې دور په دې فتنو په دور کې عظیمه فتنه نقصان ده فتنه دا فتنه د قیدیانیت ته او لږ وضاحت کوم دا فتنه د قیدیانیت دا زما او ستا هر یو شعبې ته رسېدلې ده هر یو محکمې ته رسېدلې ده هر یو انسټیټیوټ ته رسېدلې ده که موږ او تاسو وګورو نن سبا زما او ستا په یونیورسټیو کې قیدیانیان موجود دي د مسلمانانو په جامه کې زما او ستا په کالجونو کې قیدیانیان موجود دي که ما او ستا بچي د قرآن علم حاصل نه کړي زما او ستا بچي د احادیثو علم حاصل نه کړي پلار به دا وایي مور به دا وایي چې بچی به مې یونیورسټۍ او کالج ته لاړه ما به دنیا کې پکارېږي ما به آخرت کې پکارېږي داسې نه خدای مکه داسې نه چې د قیدیانیت په فتنه کې راشي او د هغې فتنې د وجې نه د دغې والدینو په دنیا کې پکار شي نه د دغې والدینو په آخرت کې پکار شي دا په یو وخت کې بیا نه پکارېږي او دا یا ساتئ مسله د ختم نبوت داسې مسله ده چې قرآن کریم کې 99 آیاتونه د ختم نبوت متعلق راغلي دي متعدد احادیث چې کوم دی د ختم نبوت متعلق راغلي دي یو واقعه د ختم نبوت متعلق بیانوم بیا اخیری خبره کوم ان شاء الله بیا تاسو نظر رخصت اخلم قاضی ایاز په شفا کې لیکلي دي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ورځ صحابه کرام را جمع دي
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دا غوی په درمیان کې موجود دی. خدایا ساتي چې کله محبوب په دربار کې موجود وو، مجلس کې به موجود وو، صحابه کرامو حال بچو، صحابه کرامو حال بچو، صحابه به ټیټ سرونه نیولي وو، محبوب ته بیا تیز نظر نه کاوه، محبوب دا دوی به اوازونه نه تیسول، صحابه به ډېر په ادب او احترام باندې ناست وو. الحمدلله دغه میراث اهل سنت والجماعت ته میلاو دی. صحابه کرام تشریف فرما دي، ډېر ادب او احترام کوي. په دې وخت کې یو اعرابي راغی، باندچي راغی، صحابهونه تپوس کوي اے خلکو د تاسو په درمیان کې چې کوم کس موجود دی، تاسو په مجلس کې چې کوم کس موجود دی او گویا کې زبان حال سره وایي چې تاسو دومره ادب کوئ، دا څوک دی؟ صحابه کرام له جواب ورکوي، صحابه کرام جواب ورکوي دا عام انسان نه دی، دا د الله پیغمبر دی، دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. باندې چې عربي ته سوای هغه مشرک دی چې ما د لات په منات او په عزا باندې قسم وي چې هغه پورې د الله پیغمبر ونه منما، چې څو پورې زما په دې لستونه کې دا کومه څمڅیرا او ضب دی چې هغې دا ګواهي نه ورکړي چې دا د الله پیغمبر دی، هغه پورې زه د الله پیغمبر نه منما. چې کله دا خبره وکړله محبوب طرف کمال ورکړی دی، بے مثلا بے مثال کمال رب ورکړی دی. محبوب ته فرمای اے دا الله بندا دا څمڅیره دې په ځمکه باندې کېږده. چې کله څمڅیره په ځمکه باندې کېښودله محبوب خطاب کوي څمڅیرې ته، محبوب ته فرمای یا ضبو یا ضبو اے څمڅیرې. څمڅیره ولې څه جواب ورکوي؟ عجیبه جواب ورکوي، د مینې او محبت आवाज ورکوي، لبیک و سعدیک یا رسول الله، لبیک و سعدیک یا رسول الله. اے د الله پیغمبره ستا په دربار کې حاضر یم، ما ته حکم کوا زه به د ستا د حکم تعمیل کوم. محبوب ته فرمایي رب څوک دی؟ د ستا د مالک انکار کوي، په بوتانو باندې قسم کوي، رب څوک دی؟ څمڅیره له جواب ورکوي الذي عرشه في السماء وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. څمڅیره له جواب ورکوي چې رب هغه ذات دی چې عرش په اسمانونو کې دی، رب هغه ذات دی چې بادشاہت او سلطانت په ځمکه باندې دی، رب هغه ذات دی چې سمندرونو کې لارې جوړې کړې دي، رب هغه ذات دی چې عذاب او عقاب په جهنم کې ملاويږي، او رب هغه ذات دی، رب هغه ذات دی چې رحمت جنت کې ملاويږي. چې کله دا جواب ورکړ محبوب بیا تپوس کوي من انا من انا، اے څمڅیرې زه څوک یم؟ من انا. څمڅیره له جواب ورکوي رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقك وقد خاب من كذبك. څمڅیره له جواب ورکوي ته د الله پیغمبر، عام پیغمبر نه، داسې عظیم پیغمبر چې مخکې کوم انبیاء کرام راغلي دي، یو زمانې پورې به خاص وو، یو قوم پورې به خاص وو، ته عام پیغمبر نه یې. وخاتم النبیین د نبوت سلسله په ستا باندې ختمه شوې ده. او چې کله دا خبره وکړله بیا ورته څه وایي؟ په تحقیق سره کامیاب دی، کامیاب دی هغه څوک چې چا د ستا تصدیق کړی دی، ستا باندې ایمان قبول کړی دی. الحمدلله په هغه زیرې کې موږ او تاسو راغلي وو. وقد خابا وقد خابا، او په تحقیق سره تاوان کې دی هغه څوک من کذبک چې تاسو ته دروغ نسبت کړی دی. زما عزتمندو چې کله باندې دا خبره واورېدله پته ورته ولګي چې دا عام انسان نه دی، دا د رب پیغمبر دی. عام انسان ته څمڅیرې خبرې نشي کولی. عرض کوي یا رسول الله ما ته کلمه ووایه چې زه مسلمان شمه، ایمان قبول کو، د اسلام په دایره کې داخل شولو. نو زما عزتمندو عقیده د ختم نبوت دا د مسلمان دپاره لازم ده. ایمان به علی چې ختم نبوت وي،
او چې ختم نبوت عقیده نه وي نه ایمان شته دی نه اسلام شته دی. ختم نبوت دا د ایمان سره لازم دی. خبره مې څه پورې کوله چې په والدینو باندې د اولاد حق دا دی چې د بچو ښه تربیت وکړي او ښه تربیت کې دا دی چې علم به متخایي ادب به متخایي. او دا یاد ساتئ چې کله بچو ته دغه آداب وښودلی شي. اخري خبره کوم چې هغوی ته دا علم هم وښودلی شي ادب هم ورته وښودلی شي والدینو ته فایده څه میلاویږي. دا یاد ساتئ والدینو ته د هغې فایده په دنیا کې میلاویږي د هغې فایده ورته په قبر کې میلاویږي د هغې فایده ورته په قیامت کې هم میلاویږي او حتی په جنت کې هم د دغه اولاد فایده میلاویږي. ترمذي شریف حدیث دی او د دې مجلس سره ډېر مناسبت هم خوري. ترمذي شریف حدیث دی چې کله قیامت ورځ شي او قیامت په ورځ باندې کوم ماشومانو په ناظره باندې ختم د قرآن کړی کوم مسلمان په ناظره باندې ختم د قرآن کړی رب العالمین با د دغه بچی د دغه مسلمان مور او پلار ته وفرمایي چې ستا خپل بچی قرآن ته کېنولی وو هغه د قرآن سره یې تعلق جوړ کړی وو ستا د هغه ښه تربیت کړی وو رب العالمین به ورته وفرمایي چې د ستا مخکیني او وروستني ټول ګناهونه ما معاف کړل. او بیا زما عزتمندو مزید فرمایي محبوب مزید فرمایي چې کوم بچی علم حاصل کړی یا قرآن په حفظ باندې یاد کړی وي لکه الحمدلله دلته تقریبا 4-5 کسانو حفظ باندې ختم کړی دی یا ترجمه باندې ختم کړی وي لکه دلته هر کاله سالانه چې کوم د ترجمې ختمونه کېږي وی رب العالمین با دغه قاری صاحب ته دغه عالم ته چې په ترجمه باندې ختم د قرآن کړی دی رب العالمین به ورته وفرمایي اے زما بنده اے قاری صاحب اے عالم صاحب ته د قرآن تلاوت شروع کا چې کله دغه قاری صاحب د قرآن تلاوت کوي چې کله د یو آیات کریمه تلاوت کی مور او پلار به یوه درجه اوچته شي که 2 آیاتونه تلاوت کی 2 درجې بیا اوچتې شي که 3 آیاتونه تلاوت کی 3 درجې بیا اوچتې شي حتی چې څومره قرآن یاد کړی وي سینه کې وله ځای ورکړی وي هغه به د قرآن تلاوت کوي او د مور او پلار بیا په جنت کې درجې اوچتېږي. بیا زما عزتمندو ذهن کې سوال راغی چې دا خو ټوله فایده مور او پلار ته میلاو شوله قاري صاحب ته څه فایده میلاو شوله علم ته څه فایده میلاو شوله نه حدیث کې اوسه فرمایي چې څنګه د مور او پلار درجې اوچتېږي قاري صاحب عالم هم داسې درجې اوچتېږي. غرض مې دا دی بچو ښه تربیت وکړئ چې قرآن علم حاصل کړي د احادیثو علم حاصل کړي دغه بچی به ستا په دنیا کې هم پکارېږي. آخري خبره عرض کومه بیا بالکل زما اختتام وي. نن سبا زما استاد ذهن ته چې کوم یورپین دي یورپ خلک دي ما ستا په ذهن کې دا خبره اچولې ده چې کوم بچی دی مدرسه کې کېناوه کوم بچی دی مسجد کې کېناوه دا بچی ستا په دنیا کې نه پکارېږي. دا د یورپینو ذهن دی دا د کافرانو ذهن دی مګر ایمان او عقیده ده چې کوم بچی دی قرآن ته کېناوه کوم بچی دی احادیثو ته کېناوه هغه به ستا په دنیا کې هم پکارېږي په قبر کې به هم پکارېږي. حدیث بیانوم آخري حدیث دی محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک دور دی درونه دي صحابه کرام دي یو د محبوب په مجلس کې ناست دي د هغوی صحبت اختیار کړی دی او بل داسې چې کاروبار کوي چې دا کوم کاروبار کوي محبوب علیه الصلاة والسلام ته راغی عرض کوي یا رسول الله زه دنیا کاروبار کوم مزدوري کوم ما ضرور دی تاسو په مجلس کې ناست وي او هغه چې کوم دی ما سره دنیا کاروبار نه کوي بچې څومره روزي ګټم څومره ګټه کوم دا زه په خپله باندې کوم. محبوب ته داسې نه فرمایي چې دی دې سره مزدورۍ ته وځي. محبوب ته فرمایي اے زما صحابي صحیح ده چې ته کاروبار او مزدوري کوې خو په دې مزدوري او په کاروبار کې چې تا ته کومه ګټه میلاویږي دا د ستا د دې رور برکت دی چې زما په صحبت کې ناست وي او هغه علم حاصلوي. غرض زما د حدیث نه دا دی چې تاسو په کور کې د مدرسې طالب العلم وي تاسو په کور کې عالم او حافظ وي کاروبار کې هم برکت وي په کور کې هم برکت وي په مال کې هم برکت وي د مال حفاظت هم کېږي ځکه هغه د قرآن تلاوتونه کوي او چې کله کور د دې خبرو نه خالی وي چې د قرآن تلاوتونه پکې نه کېږي
هغه سبیا آفتونه او مصیبتونه مخکې کېدای شي نو زما عزتمندو په والدینو باندې دا اولاد حق دا دی چې د خپل بچو ښه تربیت وکړي ښه تربیت هم دا دی چې الحمدلله دا مدرسه هم جوړه کړله او ډېره بهترین هم جوړه کړله خو دا مدرسه چې کوم دی دا صرف تعمیر او بلډینګ ته نه وایي دا به د قرآن په علومو باندې ښایسته کوئ دا حدیثو په علومو باندې به ښایسته کوئ او دا به د تاسو کومک او امداد وي چې خپل بچي که فرست ټایم سکول او کالج ته ځي سیکنډ ټایم مولوي صاحب سره کېنوئ چې هغه د قرآن او د حدیث علم حاصل کړي کمو کسانو حفظ وکړه دا به درس نظامي ته کښېني چې تاسو دغه کومک وي مدرسې ته هم ترقي میلاو شي او دا یا ساده مدارس دا د دین اسلام دپاره یو دروازه ده چې څو پورې مدرسې قائم وي دین اسلام به قائم وي او که د مدرسو ته نقصان میلاو شو بیا دین اسلام بقام هغه به هغسې نه وي کمزوري کېږي خپل بچي الحمدلله دا محلې والا زه ډېر وخت نه ګورم چې الحمدلله مدرسې سره محبت دی مولي سره محبت دی الله رب الجلال دې زموږ او تاسو ته په دې مینه محبت باندې د قرآن او د علومو په زده کولو باندې استقامت را نصیب کړي الله رب الجلال دې دا ویل دا اورېدل زموږ او د تاسو دا حاضري په خپل لوی دربار کې قبول او منظوره کړي وما علینا الا البلاغ المبین